اوس هم ګورئ زمونږ په مړو ژوندو کې اکثر رسمونه رواجونه دا د شریعت نه خلاف دي واده خو 100% د شریعت نه خلاف دي د هندوانو رسمونه دي زمونږ په دې وطن کې هندوان پاتې شوي دي یو سړی یو ځل رالی ما ته سنت طریقې د واده چلو ښیه کم کارونه به کوم کم به نه کوم ما ویل اول د تا هغه کارونه ښیم چې کم به نه کې ځکه هغه ډېر دي او زمونږ په دې رګ رګ کې را دننه شوي اوس یې پرېښودی نه شو او ور سړی کور کې د زنانو نه مجبور دی واده نه خو غم جوړ دی دې دور کې پلار چې زوی له واده وکړي په 20 کاله کې د قرض نه خلاصېږي او د صحابه په دور کې آسان کار واده د عمر رضی الله عنه کور والے وفات شو په کم ټیم جنازه شو سبا په هغه ټیم بلې نکاح وکړه ستاسو د علاقه کې داسې چرته شوي چې چا ښځه مړه شي سار نکاح وکړي زمونږ په پښتنو کې خو چې چا کور والے وفات شي 2 کاله به داسې تندي راچولي او بس تندی به تیرا غورځي ګاله کدا ولی خپه دي یره دعا وته کو سړی کور والے وفات شوی نو 2 کال خو په خفګانو دعاګانو کې تیر شي او په دریم کالم دې د واده نشي ویل اسې کور کې ناشتي د زنانو ته وی دعا راته کوي د مشرۍ کور دی د میلمم پته نه لګي ټیم بیٹه مرضی او 2 کناله کور دی پدې کې د جارووال او بل دا چې یو غم خو نه دی دا چې دا روټۍ دا لوخین زل جامین زل د اسری او اخره کې دی ماشومان ته داسې ګوتونی شي وی دعا کوي قطره قطره ماشومان دي چې په دوی الله رحم وکي مطلب دا دوی له مور په کار د مال غم وکي دا اشاره وکي دا د 15 صدۍ زنانه ورته سوی اے د خدای ظالمتان غیر شو او تا د بلی سوچونه شروع ظالم استا خو له خپل دی وینو ډکل شاته قبرستان کې په غز غز درب ولاړ دي او د خپل دی وینو ډکل بل واده ته نه پری او واده ګران کار دی آسان کار نه دی عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه فرمای ک 3 ورځې ژوند می پاتی دا 3 ورځې زم مجرد سیدل نه غواړم ز بدی کې نکاح کو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورځ دوه کارانه شو چې کله مجلس ترالی پیغمبر اسلام ته تپوس کې خاریدین او په کپړو باندې سب د خوشاله سره مولید سرنګ منګي ولید ویجی زما نکاح په مدینه منوره کې د ټول مالدار صحابي دی او پیغمبر اسلام د واده نه دی خبر دومره ساده ودونه نو ما وته ویل اول د ته سو کارونه خیم دا بنه کې کویدن بنه کې نخ بنه کې نکریزي بنه کې اورا بنه کې جنج بنه کې پالنګ بنه کې د واده صدی په زنانو نه کې د جنج اعلان به د مسجد په سپیکر نه کې او چې وستې نه کې ولیمه بم نور وې زما دا غریوان دی جوړ روغ نه دی خوخ نو ما وته ولی وې دا خبره می کې کور وکړو قسم په خدای دا غریوان شلیدلې والی وی کور والا مې ډیره سرتیز ما ته ونه ویل چې په سنت طریقه واده کوم وی په سنت طریقې کوم خو تا خو تیار څه ختم کړ ما دا سوچه د هندوانو رسمونه دي اول به دا خو کې بیا په سنت طریقه واده کې زمون خلک سنت طریقه پیژنیم نو زما محترمو د علم پرانا به دا رواجونه ختمي دا د هندوانو طریقې دا د انګريزانو طریقې دا د يهودو نصارو طریقې او موږ د زنانو نه مجبورای په مړو ژوندو کې رسمونه رواجونه د زنانو خپل کتابونه دي 5 مذهب دي زما محترم زنانو کې عالمان پیدا کړي د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل ده او دا غوي تربیت ډیر ضرور دی د مور داګي د بچی د پر درسګاه ده د دې مور تربیت پکار دی زما محترم د زنانو تربیت کو زنانو کې عالمان پیدا کو للمرأة الستران الزوج والقبر زنانو د پر دو پردی دی یا خاوند دی یا قبر دی ناقصات العقل و دین د عقل او د دین په اعتبار سره کمزوري دي تربیت ضرور دی زما محترم د زنانو ډیر مخصوص مسائل داسې دي چې مولوی صاحب د جمعې په بیان کې نشي بیانول کې یو مسلې بیان کړه تاسو ورپسې را پاسې چې مولوی صاحب دا دي څوک دا د منبر خبرو دا د سپیکر خبرو او دا دی ولی وکړه کې دي چې د امامتۍ نیم رخصت کوي کتابونه دغه مسائلونه ډک دي او زنانه اکثر دینه نه دي خبر دا مسائل ورته څوک بیانې